دا شمولیت او دا فیصله نن په داسې وخت او په داسې موقع کېږي چې په ملک کې عام انتخاباتو اعلان شوی او که الله ته منظور وي نو انشاءالله په 8 تاریخ باندې به عام انتخابات زه به تاسو سره په دې پاتې تقریبا نیمه ګنټه 15 منټه کې ضرور د ملک په سیاست خبره کوم زه به سره د الیکشن په حواله خبره کوم بالخصوص د خپلې پښتنې خاورې خبره به کوم خو د هغې نه اول نن د موټروي انټرچینج یعنې د انبار تر د ګواچي د پول پورې چې ما د سپین ږیرو کومه مینه لیدلې ده ما چې د پښتنو وروڼو کوم اخلاص لیدلی دی ما چې د خپلو ځوانانو د ثوابین ځوانانو کومه جذبه لیدلې ده نو نن زما هغه مشران چې په دې دنیا کې نشته زه ورته تش دومره وایم چې باچا خان بابا ولی خان بابا مور بیبي زما بابا اعظم بابا او زما نیکه خان لالا نن ما په خپلو سترګو هغه ثوابې ولیدلې چې کومه ثوابې تاسو I love you. لږ صبر وکړه دا د لف ټایم نه لګي او بیا چونکې د سوشل میډیا زمانه ده مشر بیمار دی الله دې ولا روغ صحت ورکړي سره د ټولو مشرانو مشر بیمار دی خو ما ته پته ده چې مشر هر ماښام ماسخوتن د خپل موبایل په ذریعه د پارټۍ ټول چې د هغه ورځ کومه ستړي شوي نو هغې ګوري ځان خبر ساتي نو دویم خپل مشر ته ستاسو مشر ته د پښتنو مشر ته محترم اسفندیار ولی خان صاحب ته دا وایم چې زما مشره ماما تاسو چې په کومه سترګو کومه ثوابې به لیدله نن ما هغه جذبه یو ځل اوس 2013 د 2013 نه مخکې زما یاد شي دلته کې زه ثوابې ته راغلي وم غالبا د ګریډ سټیشن افتتاح وه او بیا پاک ورځ باندې غالبا دا د ثوابې په مین چوک کې چې کوم روډ ټوپۍ ته جوړ دی نو دغې ټوپۍ د سړک هم غالبا چې افتتاح وه د دغه روډ او زه چې راتېرېدم نو ما سره خواته یو دماکه وشوه چې یو دماکه وشوه نو ګاډي چې څومره وو خلک څومره وو نو خلک لږ پریشانه شو نو هغه وخت چې څومره عملات کمشنر ډي آی جي راټول وو نو دوی په منډه منډه زما ګاډي ته راغلل ما ته ویل چې جي واپس مې ولې وي دماکه وشوه ما خو واورېدله خو مې مخکې دا پروګرام چې کوم نو ما ته ویل چې جي په دې حالاتو کې اوس پروګرام نه کېږي نو مې زما د اطلاعاتو مطابق خو زما ملګري مشران هلته راغلي دي د هغې تپوس وکړې نو لږ ساعت پسې ما ته ووایي چې جي او هغې خو اوس هم هلته ولاړ دي نو ما ورته ویل چې زما ملګري او زما مشران د دې هر څه باوجود اوس هم د هغې سړک د پاسه ولاړ دي نو که زه د دې ځای نه واپس لاړم نو زه به سبا په کومو سترګو دې ثوابۍ ته واپس دا هغه وخت چې د عوامي نشنل پارټۍ سیاست کول او ویل سره جنډه ګرځول او د سرې جنډې خبره کوله عوامي نشنل پارټۍ نه ووټ غوښتل او الیکشن کې منډه واله دا هغه وخت داسې و لکه چې سړی هره ورځ مرګ سره مخامخ او دا هر څه په تاسو تېر شوي او دا تش په تاسو نه تېر شوي دا په ټوله پښتونخوا کې بلکې د پښتونخوا نه علاوه زموږ هغه پښتانه ملګري چې د بلوچستان په خاوره آباد دي د هغې هم تېر شوي دي دا په هغه پښتنو هم تېر شوي دي چې کوم په کراچۍ او په حیدرآباد کې آباد دي هغه وخت
دا حالات پیدا کړی شو چې عوامي نېشنل پارټي چې کومه ده دا دیوال صاحب عوامي نېشنل پارټي په حواله د خلکو په ډکې یو یره پیدا چې خلک نو دا سوچ وکړي چې موږ د عوامي نېشنل پارټي سره مرسته وکړو یا به ملګرتیا وکړو خو قصور هم څه دا خو دې راته نه ووایي که نه اول خو دې راته ووایي چې قصور مې څه چې دا ظلم یې مو قصور دا و زمونږ چې دا بېنومه صوبه به موږ له نوم ورکړو قصور دا و زمونږ چې د 1973 په هند کې را سره صوبایي خودمختاري منلې وه او رایې نه کړه او هغه صوبایي خودمختاري چې موږ په 2008-9 کې اتلسم ترمیم په شکل کې راوړه دا قصور زمونږ دا و چې موږ دې صوبې له یو NFC اوارډ ورکړ د اسلام آباد برخه هم کمه کړه او د پښتونخوا برخه هم سیوا کړه او کنه قصور مې دا و چې په سوات کې مې د سوات بچو ته د یونیورسټۍ دروازې کولاو کړې او په سوابۍ کې مې سوابۍ بچو ته د یونیورسټۍ دروازې کولاو کړې او په مردان کې مې د مردان راز محمد لالا ما سره به ګورې ګزاره کې ښه د ماښام د مونځ نه پس چې بیا څومره ډنګې وې ډنګه به خو د هغې پر راسم د ګزاره وکړه هغه هم د مونځ نه پس ګورې هسې نه هغه وخت کې څوک نو زمونږ دا قصور مونږ په خپله خاوره امن غوښته دا ګناه وه مونږ د امن لپاره خپله وینه توی کړه دا هم ګناه وه مونږ د پښتنو بچو له تعلیم ورکړه دا هم ګناه کړې ده مونږ د دې صوبې لپاره حق وګټه دا هم ګناه وه مونږ د دې صوبې د ودانۍ ابادۍ د ترقۍ لپاره ستړې وکړه دا زمونږ ګناه ده ځکه چې ګناهګار ته سزا میلاویږي نو 2013 کې خو په دغه طریقه سزا راکړه نن سبا خلک لګیا دي دا یو ټکي بیا بیا استعمالي لیول پلینګ فیلډ انګریزي ټکي مطلب دا دی چې د ټولو لپاره یو شان دی میدان نو زه د دې نه تپوس کوم چې آیا د 2013 کې زمونږ لپاره دا غوښتنه بل چا کړې ده آیا زمونږ لپاره داسې موقع او میدان و دا خو خدای دې ورته هغه وخت نه او نه واپس خندا خدای دې هېچ چاته هغه وخت نه خو دا چې کوم نن فریاد کوي که نه دا په مونږ چې څومره لوبې شوي دي دا هم د دې لپاره شوي دي دا زمونږ لاره چې چا نیولې وه هم د دې لپاره یې نیولې وه او بیا په 2018 کې ستاسو به یاد چې د 2013 الیکشن وشو زما په خیال د ګلزمین شاه حاجي صاحب په ځای کې پروګرام و چې زه مشر ورته یو ځای راغلي وو حاجي صاحب دې الله وبخي رحمان الله حاجي صاحب لا ژوندی و او ډېره سخته ګرمي وه د هېچ چا په جامو کې اوچ تار نه او هغه چې ثوابۍ کې تاسو حرکت شروع کړل د 2018 پورې به زما په خیال چې زه بې شماره ځله ثوابۍ ته راغلی یم او دلته یو حرکت شروع او یقین دا چې په 2018 کې به دا میدان سرجنډه ګټي بیا څه چلو شو ثوابۍ کې اول د 5 بجو پورې د ثوابۍ انسانان راووتل چا سرې جنډې له ووټ ورکړه چا برګې له ووټ ورکړه چا بلېله وشوه د ټیک شوه ماښام شو وقفه شوه د هغې نه پس پکې د ثوابۍ را پیریان بیا هغې ووټ اچول شو نو چې هغې ووټ واچوه نو چې کوم سیټونه ګټلي موږ نو هغه سیټونه موږ نو بیا دا تپوس کوم چې د چا لپاره زمونږ ګټه په بیلات کې بدله کړې شوه او د چا لپاره زمونږ حق تلفي وکړه بیا دې راته ووایي چې هغې خلکو څه خدمت وکړه د پاکستان او څه خدمت یې وکړه د پښتنو کوم ځای ته دا ملک ورسو او خیر زه به ته څه ګیله وکړم ملک تشنا کوم ځای ته دا ملک ورسو کوم ځای ته یې ځان ورسو کوم ځای ته یې ځان ورسو کوم ځای ته یې خپله پارټي ورسوله او کوم ځای ته یې خپل صوبان یې ورسو دا چې څوم دي دا د هغې خپلې غلطۍ دي او د هغې غلطو په وجه د ملک هم نقصان وشو د پښتونخوا هم نقصان وشو د پښتنو هم نقصان وشو
د خپل پارټۍ نقصان وکړه د ځان نقصان او نن 10 کاله پس زه تاسو ته ولاړ یم ما نه مخکې سلیم الله خبره وکړه سلیم الله خبرې سره بالکل اتفاق کوم چې کله هغه وایي چې زه ذات لپاره ووټ نه غواړم ځکه چې په ذات زما مسله نه حل کېږي زه یوازې 2 ځله اسمبلی ته لاړم د 2008 نه پس 2 ځله نو آیا زموږ مسلې حل شو ځکه چې هلته یوازې بې اختیاره ناست چې د 8 والا 13 پورې سره د اختیاره ناستو نو هغه هم ستاسو والا او چې د 13 نه والا تر 23 پورې بې اختیاره یوازې کېناستم نو هغه هم ستاسو والا نو لہذا زه نن په دې جرګه نه یم راغلی تاسو چې ماله یو ممبر وګټې یا ماله بل ممبر وګټې زه ټولو پښتنو ته دا خواست کوم چې زه د فرد لپاره ووټ نه غواړم زه د پښتني خاورې د خدمت لپاره د آبادۍ او د ودانۍ او د ترقۍ لپاره زه نن ووټ غواړم ځکه چې د پښتونخوا خزانه نن خالي پرته ده څو پورې چې پښتانه ما متفق کړي دي زه د پښتونخوا خزانه واپس ډکولی نشم په پښتونخوا صوبې په تېر 9 کاله کې 900 ارب روپۍ قرضه ختلې ده 900 ارب روپۍ قرضه د پی ټي آی په 9 کاله کې اخیستلې شوې ده په دې یو صوبه کې زه پښتنو نه مرسته د دې لپاره غواړم چې پښتانه اتفاق وکړي او دومره طاقت راله راکړي چې زه اول د اسلام آباد نه خپله برخه والم بیا په هغه برخه کې دا قرضې کمې کړم او بیا هغه برخه کې د پښتنو په کولا او مټ خدمت وکړم چې څنګه خدمت هم مخکې 15 کاله دې وخت کې زموږ د صوبې حالات داسې دي چې صوبایي حکومت سره دومره پیسې نشته چې د 900 اربو روپو د قرضې کوم سود جوړېږي چې هغه سود ورکړي اصل لا په خپل ځای پروت دی اصل په خپل ځای پروت دی ښه بیا به راشو له خیره نور بچي دلته ناست دي کې به خامخا داسې بچي چې دوی به په یونیورسټو کې سبق کوي دې بچو نه تپوس وکړئ چې نن سبا په یونیورسټو کې مالي او انتظامي څه حالات انتظامی بحران دی په یونیورسټو کې مالی بحران دی په یونیورسټو کې چې څومره پیسې پکار دي یونیورسټو د چلولو لپاره هغه پیسې او ګرانټ حکومت ورکوي نه په نتیجه کې یونیورسټي ورځ تر ورځې خپل فیسونه لګیا دي سیوا کوي ایگزامینیشن فیس سیوا کوي بورډینګ فیس سیوا کوي په سټوډنټانو د دې په ووټ پلار باندې سیوایي بوج را روان دی ډېر بچي داسې دي چې یونیورسټي ته تللي شي قابلان دي خو د دې په وجه تللی نه شي ډېر بچي داسې دي چې قابلان دي هلته کېږي خو خپل سبق د مجبورۍ نه په نیمه کې کوي دا حالات زما بچي زما د خپل بچي مسله نشته زه پښتنو د دې لپاره ووټ نه غواړم چې ما له ووټ راکړئ چې زما زوی سبق ووایي زما یو زوی د لندن کټوره نه ښه کالج کې سبق ووایي بیرسټر شو او که الله ته منظور وي بل زوی مې دې کال اخر ته روان دي 500 کال لپاره خو دا د چا بچي دي ولې دا زموږ بچي نه دي دا د کام بچي نه دي دا د پښتنو بچي نه دي نو زه پښتنو نه مرسته دې بچو لپاره غواړم دې ځایونو لپاره غواړم که موقع راغله او اختیار راغی چې د یونیورسټو مسله حل کړو پروونشل های ایجوکیشن کمیشن جوړ کړو مرکز سره چې د یونیورسټو های ایجوکیشن کومه برخه پاتې ده د 18 ترمیم نه پس د ایچ ای سي هیڅ ضرورت نشته مرکز یو روپۍ ځان سره نشي څارلی 18 ترمیم نه پس پکار دی چې مرکز د یونیورسټو ټول وسایل صوبوله ورکړي او صوبوله هم بیا دا پکار ده چې بیا خپل ترجیحات سي زه د ایم بي ګانو له سیوا فنډ ورکړم او که نه زه د یونیورسټو له سیوا فنډ ورکړم زه د ایم بي ګانو پیسې ولګوم او که نه زه د هسپتالونو پیسې ولګوم خفه نه شي زما وروره خو که خدای موقع راکړه د ایم بي اے فنډ به کمي او د یونیورسټۍ د کالج او د سکول او هسپتال فنډ پکار دی چې دلته زه پیسه ولګوم او دلته کې انشاءالله تعالی موقع راوستله نو زما دې ځل اراده دا ده چې یونیورسټو کې کوم ټیلنټډ بچي دي
په میرټ پوره دي، قابل ترینه بچي دي، خو کور کې مجبوري ده، مشکلات دي، تنګي ده، دا که په سبابۍ کې دي که په مردان کې دي او که هر ځای کې دي چې څومره بچي دا کټګري کې راځي هغوی ته دا مشکلات دي، که یو که لس او که څه دي چې هر څومره وي په یو یونیورسټۍ کې دوی به خپل فیسونه د دوی مور پلار به یې نه ورکوي ځکه چې د هغوی دا وس نشته، د دوی فیسونه به پښتونخوا حکومت ورکوي، د دوی تعلیم به مفت انشاءالله. دې بچونو لپاره به د روزګار سکیمونه راوستل غواړي، دوی له به د سود نه پاکې قرضې ورکول غواړي چې دوی په 10-15 لکه 20 لکه روپۍ ځان له کار روزګار روان کړي، په خپلو خپو ودرېږي. څومره سرکاري نوکرۍ وایي، آیا په دې سرکاري نوکرو موږ خپل ټول بچو بېروزګاري ختمولی شو؟ نه شو ختمولی، چې څو پورې موږ دې بچو سره دومره تعاون او مرسته دي کړې چې دوی خپل کار روزګار شروع کول غواړي چې دوی د هغې قابل شي. بیا به هسپتالونو ته راشو، د عمران خان صاحب یو خپلو زما خیال نوشیروان برکي نومېده، هغه یو نوی نظام راوړی، هغه وی حکومت به هسپتالونو له ګرانټ نه ورکوي، پیسې به نه ورکوي، هسپتالونه به خپل وسایل په خپله پیدا کوي. کوم ځای نه به پیدا کوي؟ ولې د دې هسپتال چېرته شوګر میل لګېدلی دي، که د دې هسپتالونو د سګرټو کارخانې چلېږي، کوم ځای نه به یې وړي؟ د هغې حالاتو ته وګورئ. سواګۍ نه زه خبر نه یم، په مردان MMC هسپتال کله ناکله ستاسو خلک هم راته راځي، هلته چې یو مشین خراب شي د مشین د مرمت لپاره پیسې نشي، د نارمل ریپیر لپاره پیسې نشي. کوم دارو چې عام دارو دي، ارزان دارو دي، هغه راته دننه میلاویږي چې لږ درته ګران دارو ډاکټر ولیکي او تپوس وکړي هغه دې دا دلته هسپتال کې نشته، ورشه بهر د مارکېټ نه دا حالات. ها بیا یې پکې له خیره صحت کارت راوښته، سموده وچلېد، دې ته یې نه کتل چې د حکومت سره دومره پیسې شته او که نشته چې دا به وچلېږي. صحت کارت کې به د غریبو خلکو هم ښېګڼه چې وي، زه دا نه یم خو د هغې نه زیات پکې ګټه ټول هسپتالونو والا وکړه. په اربونه روپۍ چې کوم دي هغه هلته ورکړې شوې، ښه که دا اربونه روپۍ هلته تا ورکولې او دا اربونه روپۍ هر کال موږ د خپل هسپتالونو نه ورکړې، نو په دې هسپتال کې به ډاکټر هم دستیاب وي، په دې کې به نرس وي، په دې کې به کټه وي، په دې کې به مشینه وي، په دې کې به دارو وي او دا به مفت وي. نو دویمه فیصله به دا کوو چې د نوشیروان برقي نظام به ختموو او صحیح نظام به د صحت پولیسو کې کوو. نن د صوبې د فاینانس منسټر د خزانې وزیر ډېر ښه سړی دی، زما په وخت کې د اکاونټنټ جنرال و په دې صوبه کې بنګش رسول خان زما په خیال نومېده، د هغه بیان ما کته 100 اربه روپۍ یاد کړه چې دا مرکز ته زموږ دې وخت پاتې دي 3 کرب غالبا 3 کرب نه راځي 300 ارب شو. ها دا د دې صوبې د یو کال پورا ډیولپمنټل او نان ډیولپمنټل دا زموږ بجټ، دا زموږ د پورا ترقیاتي پروګرام پیسې دي. نو زه تپوس کول غواړم که جواب ورکولی شي نو ورکړي پرویز خټک صاحب او محمود خان صاحب چې تاسو دواړو 9 کال حکومت کوو، دا 300 ارب روپۍ تاسو ولې راوړئ؟ او زه اول خو د مسلم لیگ حکومت و، نو دا 4 کاله څوک وزیر اعظم و، هماغه سړی و که نه چې پښتنو نه یې ورته رشته و، هماغه سړی و چې هغه به ویل چې پښتانه ورسره مرسته ومینه کوي. نو د هغه سړي نه تپوس کوم چې ووټ خو دې د پښتنو نه واغېست، خو پښتنو یې د پښتنو حق ورنه کړ. دې دواړو چیف منسټرانو تپوس کوم چې سرې جنډې د الله په حکم او د الله په رضا، چې سرې جنډې د هغه وخت پوره 110 ارب روپۍ څومره بقایدات وو چې موږ د اسلام آباد د پېښور ته راوړي شو، تاسو ولې راوړل؟ او چې راوړل نن سهار
ستاسو خلاف چې څومره پروپاګاندا شوې ده او ستاسو خلاف کوم مهم چلېدلی دی زما په خیال داسې مهم او پروپاګاندا د هېڅ چا خلاف نه ده کوشش دا و چې د خلکو په نظر کې مونږ بدنام وکړو کوشش دا و چې خلک ته مونږ ثابت کړي چې دا ناکام دي دا نااهل دي او دا کرکټر ما ورځم یو خبره وکړه مهدي بډې ویل دعوې کولې چې مونږ په ملیشیا کې کاروبارونه دي او په دوبۍ کې کاروبارونه دي او پلازې دي او کارخانې دي دا به یې کنه او شکر الحمدلله ډېر څه مې شته خو هغه څه مې دي چې کوم راته د خپل نیکه خاندانانو او د خپل پلار نه محمد اعظم خان نه په وراثت کې پاتې دي بلکل د هغې نه هغې څه وایي لس کاله یې هم کوشش کړی دی او که بیا هم وایي چې زمونږ حساب کتاب نه وي پوره زه ورته یم زه ورته میدان کې ولاړ یم لس کاله یې نور وایي خپل حساب کتاب خو زه خو لس کاله مخکې هم تیار وم او اوس هم تیار یم دی تیار دي دی تیار دي زه خو د هر څه حساب کتاب ورکولو ته تیار یم دی دې ما ته ووایي دی د ګاډۍ حساب کتاب ته تیار دی دی د هغه هارونو او د هغې ګوتمو او د هغې زیوراتو حساب کتاب ته تیار دی دی د عثمان بزدار حساب کتاب ته تیار دی دی د فراګوب حساب کتاب ته تیار دی دی د ملک ریاض 19 کروڑ پونډ ته تیار دی د ده په اکاونټ کې چې د بار ملکونو خاص کر د اسرائیل او د هندوستان نه پیسې راغلي دي د هغې حساب کتاب ورکولو ته تیار دی او تشدید ولې حساب کتاب ورکوي ولې دا پرویز خټک څخه دا پرویز خټک ولې څنګه لکه ولې اخیره محمود خان ولې اسانه طریقه ده اول خلې رغلاو کا بیا راشه یو پریس کانفرنس وکړه اوس سپین باز ګرځه نه 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 وروره دا شی نه منو که موقع راولاړه پوره حساب کتاب به ورسره کوو داسې خو نه کېږي چې یو سړی مال حساب کتاب غواړي په سر سترګو زه یې ورکولو ته تیار یم سره جنډه حساب کتاب ورکولو ته تیار ده خو چې موږ نه بس چا لس کاله حکومت کړی هغه به موږ له یو پیسې حساب کتاب ورکوي او د یو پیسې حساب کتاب به ورسره کېږي اوس نوې لوبه راغله په دې ځان پوه کړه زما ورته خیال نه دی خو ټیپ نه مې ورته مخال زما ورته خیال نه دی ته مې ورته خیال مه کوه زما ورته خیال نه دی اوس یو خو د لینخو نومونه مالی سړي د تاسو یې په زور خلکو ته رانغښتې پرېږده بس پرېږده هغې پوه شوه نښه یې پوه شه مونږ یې ولې خلکو ته په زور نښه وښیو مونږ ولې دا کار وکړو هر څه چې ولې ورکړي دي پرېږده اوس نوې لوبه شروع شوه ښه په دې ته به ډېر په غور ووایي او خلک هم خبر کړي په دې خبره ګوره پی ټي آی کې دې وخت اوس موجوده وخت کې دوه قسمه خلک راځي یو هغه خلک دي چې که لس دي او که شل دي او که هر څومره دي چې هغې اوس هم اراده دا ده چې هغې به اخري وخت پورې عمران خان سره ولا او دې کې اکثریت چې کوم دی نو که داسې خلک ولې چې تاسو کې دي چې ګمنامه خلک خو اراده یې دا ده چې موږ به ورسره ولاړ یو خو دې کې اکثریت خلک ورې د بلې ډلې هغه د بلې قبیلې هغې ته پته ده چې په خپل سر خو ووټ ګټلی نه شي نو د هغې دا خیال و چې موږ ته به د عمران ټکټ او د عمران نښه میلاو شي نو موږ به د عمران په نوم او د عمران په نښه باندې الیکشن وکړو او چې کله الیکشن وکړو نو د هغې نه پس به بیا خپله فیصله کوو هغه خبره ورته نورم بدله شو اوس د عمران خان په نوم په الیکشن کولی شي خو د عمران خان په نښه باندې الیکشن نشي کولی او په بیلټ پیپر باندې به د عمران خان نوم نه وي په بیلټ پیپر باندې به د هغه سړي نوم وي او مخامخ به ورته نښه او د نښې دا خبره د هېڅ چا قصور نه دی دا هم خپله غلطي ده په خپله غلطۍ په وجه ځان په دې حالاتو کې دی اوس که دې کې څوک کامیاب شو ولا نو هغه به څوک هغه د پارټۍ ممبر نه
هغه آزاد ممبري هغه د آزاد ممبري او د هغه خوښه ده چې سبا هغه کمې پاتې نو یو کوشش دا روان دی چې ووټ د عمران په نوم والي او حکومت د بل چا په اشاره جوړ کړي ووټ د عمران په نوم والي او د وزیر اعظم او د وزیر اعلی ووټ بل چا پنجاب او سندھ کې څوک سلو بګي زما هغې کې دلچسپي شته خو دومره مې دلچسپي نشته خو په دې پښتنې خاورې کې چې څه کېږي په هغې کې مې ډېره زیاته دلچسپي لہذا دلته به زه پښتنو ته دا خواست کوم چې هسې نه چې خدای مکه بیا غلطي وشي بیا یو غلطه فیصله وشي بیا یو داسې سړي له ووټ ورکړې او مرستې وکړې چې تاسو ته ښکاري یو څه خو اصل کېږي بل څه ووټ به ورله ورکړې چې دا د عمران وفادار دی هسې نه سبا هغه په هټک پترخ کې ولاړ بیا به ورسره څه کوي نو لہذا د دې حل شته پښتنو سره د دې حل شته او ټولو پښتنو ته دا خواست کوم چې د دې واحد یو حل هغه له چا له ووټ ورکړې چې څوک به په هر حالت کې د پښتنو سره هغه چا له ووټ ورکړې چې څوک به په هر حالت کې د پښتون د حق جنګ کوي هغه چا له ووټ ورکړې چې څوک به په هر حالت کې هر قسمو مشکلاتو کې د پښتنو خدمت کوي د پښتنو خبره به کوي د پښتنو نمایندګي به کوي که د دې زاویې شروع یو خلک ځان بچ کوي ولس ځان بچ کوي نو نور هر څه دې پرېږدي فرق خبره نه کوم سره جنډه ده دا ټیم نښه ده دا ټیم لري ووټ ورکړي انشاءالله چې دا ثابت شوه خبره کلي زما دا وینا یاد ساتئ نن 15 تاریخ ته غالبا اوس خو په سپینځي شپو دی پاتې سړي سپینځي شپو دی ګورئ که دې کې څه خلک کامیاب شو بیا به ګورئ چې کومه منډې او ګورئ چې کوم سړی د خپل ضمیر سودا وکړي هغه د کام خدمت نشي کولی چې کوم سړي کې غلایي هغه ډاډه خبره نشي کولی او چې کوم سړی ډاډه خبره نشي کولی او هغه کې غلایي هغه کمزوري هغه ماله د پښتنو حق څنګه کوي نشي ګټلی خپل مفاد نه کوي د هغه خپل شل کمزوري هغه د کام سوچ نه کوي هغه د ځان سوچ کوي نو مشرانو او ملګرو دې حالاتو کې دا الیکشن لګیا دي زه په خپله الیکشن ته ولاړ یم او هغه په دوه حلقو ولاړ یم بیا الیکشن کې خپله حلقه پرېښودل ډېر ګران کار دی کني ته دې دي یو نه پرېږدي یو نشي پرېښودلی دا نه خپل کوي چې خپله حلقه نه پرېږدي او که زه ګټم او که زه بایلم زه به خپله حلقه ځکه پرېږدم چې زه تش د خپلې حلقې نمایندګي یا د خپلې حلقې جنګ وکړم زما په هغې مسله نه حل کېږي زه به د ټولو پښتنو جنګ کوم زما په دغه مسله نو زه ځکه د ستاسو خدمت کې حاضر یم یو خو دا شمولیت ډېر زموږ لپاره لویه خوشحالي وه او ما په خپله دا غوښتل چې زه په دې کې په خپل تاسو سره شریک او شامل شم او دا وخت او حالات داسې چې ما دا غوښتل چې زه راشم او کم از کم د الیکشن نه مخکې تاسو سره یوه جرګه زه وکړم په دې حالاتو تاسو سره څه پوه کړم چې دلته د حالات کومه نښه روانه چې تاسو بیا حرکت کوئ نو انشاءالله چې ستاسو حرکت وي منظم وي تسلسل سره وي خو چې دا حقایق ځان سره مخامخ کېږي او د هغې په بنیاد حرکت کوئ ځکه چې کم وخت پاتې دی او په دې کم وخت کې موږ ډېر لوی حرکت کوو ډېره لویه ستړې کوي د صوابۍ سپین ږیرو مشرانو ورونو زلمو ځوانانو زما بچو دا سلیري شپزې به صوابۍ کې د صوابۍ په دې تاریخي او غیرتي خاوره به هر کور ته هر پښتون له به ځان رسوي په هر پښتون به جرګه کوي او بیا به ښه په اتفاق پاتم تاریخ راوباسي انشاءالله چې څنګه دلته وویل شو چې انشاءالله دې ځل به الله ته منظوري د دې ځل الله ته منظوري انشاءالله زما دا امید نه بلکې یقین مې انشاءالله
چې ثوابه نتیجه به دې ځل یو بهترینه نتیجه راځي انشاءالله. زه ستاسو ډېره شکریا ادا